الله رسول فرمایي کته د فرض مانځه بعد آیت کرسی ووایه او بیا ته مړ سولې د دغه آیت الکرسی د وجه به الله رب العزت ډایرکټ و تا ته جنت چې دی هغه درکوي. عبدالله ابن مسعود فرمایي رضی الله تعالی عنه یو صحابي و هغه د یو جن سره ملاقات رالی د یو پیري سره ملاقات رالی. عام خلک د پیریانانو سره بیخ ډېر بد وړي. عام خلک د پیریانانو سره ډېر بد وړي. علماء دي بزرگان دي الله والا دي هغه د پیرانانو هغه خپل ملګری سره ته کول ول زموږ د غزنی یو مشر سړی و نو دی په لت سر د باندې راووتې د شپې چا ورته ویل چې پیرانان به د تاوان در ورسي نقصان به در ورسي وایي ده ورته پیرانان به څه وڅکم چې ما ته به تاوان را رسوي. او مولا اشرف علي تھانوي صاحب رحمه الله فرمایي چې یو سړی د پیریانانو څومره معتقد یي د پیریانانو په باره کې څومره دی معتقد یي څومره د ده عقیده هغه د امیانو پر چم عقیده یې سمه یي هغومره جنات هغه خلک تنګوي. دا عجبه خبره ده. او چې څومره د پیریانانو سره عقیدت کم یي هغومره پیریانان پر ده باندې اثر چې دی هغه نه کوي. نو دغه صحابي چې دی هغه د یو پیري سره ملاقات وسو بیا یې کشتي ورسره وکړه. کشتي چې ورسره وکړله پیری یې ګزار کړه. دویم واره بیا پیري ورته ویل چې یاره بیا در سره کول غواړم بیا یې ګزار کړه. دریم واره بیا پیري ورته ویل خامخا دا یو ورله کشتي را سره وکړه غېږ را سره وباسه بس بیا دې منم. هغه راولاړ سو دریم واره بیا ګزار کړي پیري چې ګزار یې کوي بیا هغه صحابي پوښتنه ځینې وکړه دا ستا لاسونه ولې دا رقم دي لکه د سپیانو ده تی ټول پیرانان دا رقم یاست؟ اول یا موږ ټول دا رقم نه یو زیا زورور یم زیا طاقتور یم. نو هغه پیری وایي و هغه صحابي ته وایي ته آیت الکرسي وایه او زه خو د آیت کرسي خود وایم و د آیت کرسي فایده در وښیم مال خو دې راوښیې څنګه فایده یې ده ول چې کوم سړی ماښام آیت الکرسي په خپل کور کې ووایي دا شیطان د ده د کوره څه داسې په منډه ځي لکه بېادبي دې ما پې بوده راواخله خر راواخله څنګه چغې نارې ویي څنګه د یو ځایه څه دی وځي دا پیری و دې صحابي ته وایي وایي دغه شیطان داستی د کوره داسې په منډه روان او تر سهاره پورې دا شیطان ستاسو کور لر راځي نه. عبدالله بن مسعود څه چا پوښتنه وکړله ول نو دغه صحابي څوک و؟ ده ورته ویلې ول دا صحابي نو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په هاخوا بل څوک کېدلی سي دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په هاخوا بل څوک کېدلی سي چې هغه دې د جن سره کشتي کوي او هغه دې جن راګزاروي یو واره نه دوه نه په درې واره دا څوک کېدلی سي؟ اوس ورته وګوره د دې جن خبره زموږ یقین دی ورباندې د یو ساحر و جادوګر پر خبره زموږ یقین دی د یو شیطان پر خبره زموږ یقین دی لیکن د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې کومه خبره ده د الله چې کومه خبره ده پر هغه زموږ هغومره یقین نه دی. ولې هغه وجه دا ده چې زموږ اعتقاد هغه هلته ولاړ دی چې د کوم چا څه زه بیریږم ما ته تاوان راورسوي له شیطانه بیریږو له پیري بیریږو له الله او له رسوله نه بیریږو نعوذ بالله. حالانکې د الله رسول فرمایي وای کوم سړی چې ماخستن پرېوځي آیت الکرسي ووایي الله رب العزت ستا د ټول کور حفاظت کوي. او د الله رسول فرمایي دا ته چې آیت الکرسي ووایي د الله په نامه دا د کور دروازه بنده کړي حالانکې شیطان هغه دې تر اسمانه تللی سي خو لیکن د الله نوم دومره عظیم دی دی دا ستا د کور دا لس فوټه دیوال دی نسي راوښتلی دی تر دې دیواله نسي راوښتلی. یعنې زموږ دا فکر دی چې یاره خامخا ما ته پیری خبره وکړي ما ته جن خبره وکړي ما ته ملنګ خبره وکړي زه منم. حال دا دی چې موږ به د الله او د رسول خبره منو. د الله رسول فرمایي کوم سړی چې د فرض مانځه بعد آیت الکرسي ووایي دا تاسو خپل کوي. کوم چا چې نه کول د ننه څه دا اراده وکړي چې زه به فرض منځ ما سلام وګرځوئ دعا وسوه یا نه وسوه پروا نه لري آیت الکرسي ووایاست. د الله رسول فرمایي وایي ته چې د فرض مانځه بعد آیت الکرسي ووایې ستا او د جنت په مابینځ کې یوه خبره ولاړه ده ستا او د جنت په مابینځ کې یوه خبره ده که هغه خبره له مابینځ لیرې کې ډایرکټ د الله رسول فرمایي ته به جنت ته ولاړ سي. خبره څه ده؟ خبره چې د هغه مرګ دی. د الله رسول فرمایي که ته د فرض مانځه بعد آیت کرسي ووایه او بیا ته مړ سولې د دغه آیت الکرسي د وجه به الله رب العزت ډایرکټ و تا ته جنت چې دی هغه درکوي.
نو چې ماخستان پرې وضو آیت الکرسی ضروري ده بقول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بقول هغه جن هغه پیری چې حضرت عمر فاروق ته کیسه وکړله او چې کله ما او تا فرض منځ وکئ ما او تا به په هر حال کې آیت الکرسی چې ده هغه وایو ولې بیا به خامخا د لمانځه بعد ما او تا لره مرګ راځي د لمانځه بعد خو به یي نو چې د هر لمانځه بعد مرګ رالی او ما او تا آیت الکرسی ویلې وه بقول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خامخا به الله رب العزت څه کوي ما او تا ته جنت را کوي د دې آیت الکرسی د وجې